ګناه یو څو ضررونه ځان سره یاد ساته. یو سړی د ګناه نه ځان نه صبرېږي. د ټولو نه اولنی نقصان دا دی چې مصیبت به دې سړي له متوجه کېږي هر وخت. بل د دې انسان د زړه به زنګ پیدا کړي. دریم د دې انسان به دغه شان د زړه تک توري. څلورم دا سړی به د رب العالمین نه لرې شي. او پنځم د دې انسان په دې زړه باندې به رب العالمین مهر ولګوي. ختم. قرآن وایي چې اثر به در باندې نه کوي. شپږم دغه انسان چې دا ګناهونه نه ځان نه ساتي دا به د الله په نسبت باندې په دې ټولو انسانانو کې بې ذلیله وي. او اووم عجبه نقصان دا ده نیک نوم به د الله ورکړي. په جامعه کې د نیک نوم ګټلی دی خو چې ګناهونو له وړاندې شوې ستا هغه نیک نوم به هېڅ رب العالمین ورکړي. اتم د دې سره نقصان د برکتونو راځي. نهم نقصان د ګناهونو دا دی چې انسان له قحط متوجه کېږي. او لسم د انسان له علم لرې کېږي. علم سلف کې یو سړی پردی زنانه کاته وی استاد ورته وی ستعلم غدا بچو سبا به پوه شي. وی زه ډېر خجل شو. بېرته مې خپل کتاب له توجه وکړه. پېښه دا چې کله فارغ شوم بیا ډېره موده وروسته هغه تصور زما پر دماغ باندې راغی چې سبا یې راجګېدم بیا زما د دماغ نه ټول علم الله عز وجل اخیستی و. زمونږ الله خو بیا ډېر قوي ذات دی. هغه خو زمونږ پروا نه لري. موږ به داسې نه وایو که موږ وو نو بس دا کار کېږي که موږ نه وو دا کار نه کېږي. نه موږ نه وو د دین کار روان و. موږ یو د دین کار روان دی. موږ به نه وو د دین کار به روان وي ځکه دې ذمهوار رب العالمین دی. یولسم د سړي د زړه کلکېږي. دولسم په دې سړي باندې الله د خوا د لعنت مسله متوجه کېږي. دیارلسم نقصان دا دی چې سړی د رب العالمین نه لرې کېږي. او څوارلسم نقصان حدیث کې راځي مسند احمد کې محمد رسول الله فرمایي د رزق کړۍ په دې سړي باندې راتنګېږي. معنا رزق یې ختمېږي. رزق به لرې شي. تاسو ولې دوکانداران د پردو زنانو سره غلط تعلقات هم ساتي او دغه شان خبرې هم کوي. بیا به کې دا سوابقات په نومونه یې ښودلي دا ولې بې پیر صاحب او ملا صاحب ماله ویلي دي چې په دې کې د رزق زیاتېږي. دا غلطه ده. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله دې ګناه وکړه د ګناه نقصان دا به هغه ګاګ به د الله ختم کړي. رزق به دې ګیر شي. پنځلسم محمد رسول الله فرمایي چې عمل به د الله برباد کړي. شپاړسم د ګناه د وجې نه چې ځان ترې نه وروسته کوي کفر له به ور داخل شي. ولسم نقصان دا د قرآن نه بیا ته پیدا نشي اخیستلی. امام زرکشي لیکلي په البرهان کې چې د قرآن نه د پیدو د اخیستلو دپاره تقریبا 19 اسباب دي. یو سبب پکې دا سړی به د ګناه نه ځان ساتي. اتلسم نقصان پکې دا چې داسې انسان جنت نه داخلي ګناهګار. حدیث کې راځي د ظریف اندازه تکبر چې په تا کې موجود الله به دې منع کړي. 19 نقصان پکې دا دی چې یوه ګناه دې وکړه بل دې راکاږي. او شلم نقصان پکې دا دی چې ګناه دې وکړه او در باندې الله نعمتونه را پراخه کړه. محمد رسول الله فرمایي دا استدراج دی. ګیرېږي به نه خو که ګیر شو نو یو دم به بیا ګیرېږي. داسې به دې ګیر کړي. ستا د رب نیول چې دله شدید هغه ډېر سخت دی چې زموږ الله ورته سخت ویلی دی بیا دا سخت دی چې کوم خلک یې نیولي د هغې خلکو نه تپوسونه وکړه پوښتنه. یوویشتم د دنیا عذاب به درته متوجه شي. دویشتم قرآن په دې باندې تصریح کړی چې سړی د ګناه نه ځان نه ساتي. داسې انسان له قرآن د خر لقب ورکړی دی. د سپي لقب ورکړی دی. د محمد رسول الله په احادیث کې ورته د خنزیر لقب ورکړی شوی دی. خر به درته بیا خلک وایي سپی. دریشتم چې دی په داسې انسان باندې به دا ژوند راتنګي. مخکې یو درس موږ تاسو ویلی و چې هر سړی د دې نه شکایت کوي چې زما دا ژوند قید دی قید دی. دا وجه سره ځکه موږ په دې ګناهونو کې بلکل ورډوب یو. ګناه جمع ګناه جمع ګناه جمع ګناه. څلېرویشتم داسې انسان به الله د ښایسته ژوند نه محروم کړي. هر څه اسباب برابر دي دا پریشانه دی. رسول الله خو فرمایي وی غنا زړه ده. په دې باندې سړی مالداره کېږي نه چې ډېرې بنګلې ولري او ډېر تجارتونه ولري او ډېرې پلازې ولري او ډېر شرکتونه ولري بلکې زړه چې د غني بس دغه غني دی. پنځه ویشتم داسې انسان به الله شرمنده کړي. شپږویشتم نقصان د ګناه دا دی چې داسې انسان له به د زړه توروالی ولګېږي. اوویشتم نقصان دا دی چې داسې انسان به د الله د طاعت نه محروم شي. اتهویشتم نقصان دا دی چې داسې انسان به د نورو عبادتونو دا قوي ارادونه الله راوغورځوي. بیا به د اراده کمزوري شي قوي کېږي به نه. نهویشتم دا زړه د ګناهونو سره عادت شي. دېرشم نقصان دا دی چې دا د کفارو میراث ته تا ځان له واخیستو بلکې د محمد رسول الله میراث ځان له پکار دی چې ویل قرآن او سنت. یو درشم داسې سړی به د الله په نسبت باندې سپکېږي. او دوه درشم داسې انسان به هلاکېږي. درې درشم داسې انسان له به د عمر دا برکت را کمیږي. او څلور درشم نقصان دا دی چې داسې انسان د وجې نه د ده په بچو باندې په مال باندې بیا مصیبت راشي. ابو هريره به ویلي رضی الله تعالی عنه وی ان الحبارا لیعذب فی وکرها من ظلم الظالم. دا ځاڼې زموږ د ګناهونو د وجې نه الله ګډوډوي. دا سپي حیوانات غواګانې زموږ ستاسو بچي
ته به الله پې راولي دا زنانه باندې مصیبت راولي په بچو دې راولي زموږ د ګناه د وجې نه شپږ دېرشم د داسې انسان بې عزت ختمېږي اووه دېرشم د داسې انسان د عقل بیا ختمېږي اته دېرشم د الله لعنت ته متوجه کېږي نهه دېرشم عجبه نقصان دا دی چې د محمد رسول الله د خیر څومره دعاګانې شوي دي هغو ټول نه به د الله محروم دي څومره نقصان دی رسول الله به د خیر دعاګانې کړي ته ترې ووتلې څلوېښتمه جدا جدا عبادتونه به په دې انسان عذابونه به په دې سړي باندې راشي لکه رسول الله فرمایي بعض انسانان مې ولیده چې هغوی د خپل وخیش کول چا د اور په بیتوګانې باندې د ځانه را شونډې غوڅولې چا دغه شان په دا تیرونو کانو باندې د خپلې سینې تراشلې څوک بربند د اور په تنورونو کې پراته و چې هغه زناکار وه یو څلوېښتم د دې انسان نه به بې حیا ختمه شي حیا سره به ایمان هم ختمېږي دوه څلوېښتم دا سړی به د رب العالمین په نسبت باندې بې عزتمن نه وي او درې څلوېښتم دا سړی به اول بندګي نه کوي که چېرته بندګي کوله د خلکو لحاظ به کوي چې صاحب ووایي چې ډېر ښکلی کار یې وکړي د مخلوق د وجې نه او څلور څلوېښتم داسې انسان به د مؤمنانو نه بیا لرې شي ځکه مؤمنان هم بیا دې سړی د ځان نه لرې کوي پنځه څلوېښتم دا منه جهان پریشانیانې به دې سړي له متوجه وي شپږ څلوېښتم دا چې داسې انسان به د رب العالمین نه لرې شي بې او د ابلیس په دې کنټرول او قبضه کې به راشي اووه څلوېښتم نقصان دا دی چې داسې انسان به د قرآن او سنت بصیره پر نه الله بیا والي اته څلوېښتم دا منه د ابلیس او د هغه د ملګرو قبضه نهه څلوېښتم دا منه د ده هغه مخاورستوب به ختم شي چې خلکو له وړاندې کوي وی دا دې را مخامخ کړي پنځوسم دا منه داسې انسان نه به نیک نوم ختم شي او یو پنځوسم دا منه چې دا سړی بیا په دې ګناهونو باندې به جرأت وکړي او دوه پنځوسم دا منه چې ابلیس به په دې انسان باندې په جرأت کړي درې پنځوس زړه به یې ړوند شي څلور پنځوسم نقصان د ګناه دا دی چې تا د خپلو دشمنانو سره کومک وکړې په دې کې چې راځې په ما باندې او ما ځان را لاندې کړی د ګناه د وجې نه شپږ پنځوسم دا منه چې په دې خپل خاندان باندې د ظلم وکړې په دې مور او پلار چې د ګناه د وجې نه هغه رټېږي او اووه پنځوسم نقصان دا دی چې د انسان نه مرتبه اخیستلی کېږي اته پنځوس د قبر عذاب به دې انسان له متوجه